دینی مسجد ته رواني یا ادارې ته مدرسې ته رواني الله فرشتو ته حکم کی لاړ شئ دې طالبانو ته وزرې وغوړوئ چې ستاسو وزرې په دې باندې برکتي شي ناغي راشي او دې طالبانو ته وزرې وغوړي حدیث مبارک دی ټول د بهر ملک نه یو صدر راشي او وزیر اعظم راشي زموږ حکمرانان په ایرپورټ کې هغوی ته قالین وغوړوي سور قالین یو 1.5 فوټو ته وغوړوي دا د پروټوکول دی كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. د ټولو ناول زه د دې علماو کرامو د خپل اساتذه کرامو د باجوړ مومندو دیر پیښور ناګومان نه راغلي مېلمنو چې کوم والدین دي د دې ماشومانو او د ټولو نه زیاته شکریا د دې ماشومانو چې دلته په دې ځنګل کې موږ سره اوسېږي تقریبا شپېته او یا کم و بیش ماشومان مقیم دي د هغې د والدینو او د دې خپل کلي ګاونډ چې دې ماشومانو له وظیفې ورکړي دي د دوی سره مدد کړی دی د دې ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې څومره ادا کم کمه ده والله دې د دې مدرسې د طالبانو د دې اساتذو کرامو د دې مشرانو د وجې زمونږ په دې کلي په علاقه په وطن باندې رحم و کرم وکړي او خدای پاک دې د دې مدرسې نه د دین چینې روانې کړي چې خدای پاک یې د زمونږ د صوبې او د وطن هر ګوټ ګوټ ته ورسوي خو زمونږ د دې ټولو خبرو نچوړ که ګورې زمونږ د اساتذه کرام دي او دا نه چې کم غټ غټ کبرا عالمان رال دا د هغې برکات دي موږ که هر کال دلته خدای پاک دا مشران راولي نو د هغې هغه برکتونو نه خدای پاک دا ځنګل آباد که چې بنیاد مولانا قاسم صاحب ایښی په 2008 کې او په 2012 کې په دې کې درس و تدریس شروع شو دې کې چې کم عالمان موږ سره پاتې شوي دي مدرسینو حافظانو عالمانو هغې دومره محنت کړی چې چا خپل کمی نه دی پرېښی الله دې هغې ټولو له د دې اجر ورکړي او د علماء کرامو ته د مشرانو ته د ځوانانو ته طالبانو ته مې یو خواست دی چې موږ دپاره دعا وکړئ چې زموږ د بچو کې د خاندان کې خدای پاکه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب په شان د مولانا سنجان صاحب په شان د مولانا ادریس صاحب په شان زموږ په 400 شکر دی د علماو خزانه ده خدای پاک زمونږ په دې خاندان کې دا دعا وکړئ موږ دپاره چې زمونږ د خاندان کې خدای پاک دغه شان غټ غټ علما کبرا پیدا کړي چې خدای پاک دې د علاقې او د وطن ته خیر پېښ نو زه د دې ټولو مېلمنو د راتګ هم شکریا ادا کوم ځکه چې غټ غټ مشرانو خبرې وکړي ماله نه دي پکار او دا دعا ما دپاره هم کوئ نورو ملګرو دپاره هم کوئ چې خدای پاک موږ له توفیق راکړي چې د دې مدرسې څه اخراجات دي څه ضروریات دي او هغه په ښه طریقه باندې پوره کړو نو زه ډېر زیات مشکور یم د ټولو خلکو طالبانو د هغې د والدینو د علماو کرامو د کلي د ګاونډ ځوانان هلکان ټول راغلي دي خو د دعا درخواست دی چې موږ ته دعا وکړه چې خدای موږ له توفیق راکړي او همدغه شان زموږ دا سلسله څنګه ده چې خدای پاک جاري او دایم او قایم ساتي نو ډېره مننه د ټولو او دعاګانې کوو چې دا څه درخواست هم وکړه مننه السلام علیکم